حیدر هوتي سهیل اپریدي له مشوره ورکړې ده، کوم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه له مشوره ورکړې. مشوره در سره هم شیر کوم او تاسو به خپل رایه چې دی دا به هم زموږ سره شریک کوئ. یو پارټي چې جلسه کوي هغه جلسه د دې د وجې نه کوي هغه زموږ دا جلسه چې ده دا کامیابه شي، چې زیات خلک راغونډ شي نو جلسه چې ده دا کامیابه شي، چې خلک راغونډ نه شي نو د هغو جلسه چې ده دا ناکامیابه وي. بل لا چې په هغه علاقه کې د هغو نه خلک چې دی دا نه وي خوشحاله نو د دې د وجې نه چې دی نه راځي. ځینې کسان خو چې دی هغه په پیسو باندې راغونډ کړي یا په بریانۍ باندې چې دی د هغې لپاره لاړ شي چې څه خوراک به پکې وکړو، زیاتره داسې غریبانان چې د دې لپاره لاړ شي. خو ځینې چې دی هغه د دې لپاره ځي هغه خپل مستقبل د خپلو بچو مستقبل دغه شان د ملک سیستم چې دی د دې لپاره چې دی دا راغونډېږي نو د دې د وجې نه هغه جلسه چې دا کامیابه وي. نو کله چې د پی ټي آی جلسې نه د پی ټي آی په جلسه کې اکثر ګڼه چې دا داسې وایي نو دلته کې د هوتي چې دی دغه له مشوره ورکړې ده سهیل اپریدي له، وایي ته چې د مریم نواز سره مقابله په جلسو باندې کې نو وایي ته د هغه سره په خدمت باندې مشوره دغه وکړه، مقابله وکړه. لکه کوم خدمت چې هغې وایي د پنجاب کړی دی نو ته په خیبر پښتونخوا کې چې دی هم دغه کارونه چې دی دا وکړه. خالي په جلسو کې چې دی به دې کو سره مقابله مه کوه چې ته جلسه وکړه، ستا جلسه چې ده په هغې کې خلک سیوا ده، د مریم نواز په حق کې چې دی په هغې کې کم دی. نو دا خو چې دی حیدر هوتي د خپلې خولې نه دا ثابته کړه چې د پی ټي آی په جلسه کې چې دی په هغې کې ګڼه وایي ته سره په دې کې چې دی مقابله مه کوه. د دې خبر نه هم پته ولګېدله، خو بل له دې خبر نه دا پته هم ولګېدله د ده د دې خبر نه چې مریم نواز چې دی په پنجاب کې ډېر کارونه چې دي دا کړي دي او په خیبر پښتونخوا کې پی ټي آی چې دا هغه کارونه نه دي کړي او تاسو ته پته ده چې د دې مخالف چې دی دا هم سیوا دی. نو که دلته وګورئ چې په جلسه کې څنګه ما تاسو ته ووایي چې ګڼئ نو خلک چې دی د دې پارټۍ نه خوشحاله وي، هغو کارونه کړي نو د دې د وجې نه خوشحاله وي. مریم نواز چې دی هغې په پنجاب کې به کارونه نه کړي نو د دې د وجې نه ورته خلک نه راغونډېږي. هر سړی چې دی هغه خپل څه مقصد دپاره چې دی هغه راځي نو هغه هم د دې دپاره راغلي چې زمونږ د ملک سیستم چې دی دا برابر شي، زمونږ د بچو مستقبل چې دی دا برابر شي. نو د دې د وجې نه د پی ټي آی جلسې ته چې دی خلک راغونډېږي او د دې نور د جلسې ته چې دی خلک نه راغونډېږي. خو تاسو راسره هم خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ.